ثم كان أول ما سألني عنه قال كيف نسأل فيكم كنت موتينا دون سأل قال فهل قال هذا القول لكم أحد قبل قبلكم قلت لا قال فهل كان لآبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس تبعوا ما وفاهم قلت بل وفاهم قال يزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال كان أن يرتد أحد منهم ضغطة لدينه قبل أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تنتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يقدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري منهم ما لا ندري ما هو فاعل بها قال ولا تمثلني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحق بيننا وبينهم سجال ينال منه وننال منه قال ماذا يأمر قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة فقال من ترجمان يقول له سألتك عن مسائهم فذكرت أنهم في كفرة وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لكنت رجلا يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك عليه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد رأيت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوا أقوامهم فذكرت أنه وفاءهم اتبعوا وهم أتباع الرسل وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك يرتد أحد استغفر لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أنه كذلك الإيمان حين تخالف بشاشتهم القلوب وسألتك هل يغفر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغفر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان هذا كل حقا فسيملك قوم يعتد من هذين وقد كنت أعلم أنه خارج ولما كنت أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أبرز إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لمسكت عن قدميه ثم دعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نو ما تفصیل درته ویلو تمهیدات میں خودیو چې نبی علیہ السلام مبارک دغه مودین دا فائدہ واغشتا چې مختلفو بادشاہانو ته خطوط لګل یو خط ولګه هرقل تا هرقل د خط ډیر زبردست حفاظت کړی دی او نور به تفصیل ان شاء الله د تراشی د خط د اتی د غاخ په ډبی کې باندې کړو د اتی د غاخ اتی غاخ قیمتي دی دا غینه وتړبې جوړ کړو ډېر قیمتي شی دی هغه کې دا خط بند ک او عموما به دا په خپل پټکی کې ځان سره ګرځاو ډېر احترام یې او خو ظالم ایمان وروړو تفصیل برست راشي. یو بل خط نبی علیہ السلام د فارس بادشاہ ته لېږلو هغه حضرت ابو حذافه حضرت عبد الله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه لور کړو. عبد الله ابن حذافه سهمی بنو سهم خاندان دی غلې ور کړو اچلاړ او خط ورک د فارس بادشاہ لا دا غنمو برویز خلق پرویز وی پیسرا برویز ابن نوشیروان مشهور نوشیروان عادل دا غزویو چې خط ورک هغه خط وشلاو سخت وشلاو خط او سخت غصه شو او وی چې ارمان دادی چې استاد سوګنه وجدګنه تبو ما وجلې وی او د پیغمبر علیہ السلام په شان کې زبردست پوښتنه وکړه. نبی علیہ السلام لاغه استاد واپس راغی او چې واپس څنګه راغی او ورته وی چې دغه څه په خط واغوشلو وی اللهم ممزقهم كل ممزق الله دا هم برباد کړي. قصه وګړي یو بل ځای کې براشي د پیغمبر علیہ السلام په معجزاتو کې هم چې د ظالم بیا دا چلو کو چې دوه کسانې تیار کړل هغه له تورې جوړ کړې د زهر په بو کې ولا غو پکړې او تاسو لاړ شئ مدینه ته په تور غزارو کې مړ کې نبی رسول الله خیر هغه د قصه دا خو الله دا سه وکړه چې سورې پس سلطنت لاړ او سنگلار د زویو شیروه نومو شیروه د پخزه و شیرین خزوا دا فارسی بانانو شیرین خزوا پاغه عاشق میرا مورې وا نو داغه دا مطلب چې د خپلار بمنکم
دا میرا مور به هم راته پاتې شي او سلطنت به هم راته پاتې شي. پلار یې ګیر نظربند یې کو مړی کو. تو پلار ته د دې زوی پته وه چې دا ما سره روان دی او دې سروانې به کوي. لاس یې نه ورته چې مړی کړي دوی له لاس ګران یې که نه، خو هغه یو خپل خاص الماری کې یو شیشه کې زهر اچولي او په هغې یې لیکلي دواء مفید نافع للباح، چې دا هغه دارو دی چې د قوت مخصوصه دپاره ډېر فایدهمند شی دی. بس دې زوی یې لږي شو، پلار یې مړ کړ او چې شیرین ته پته ولګېده چې زما خاوند خو یې زما دپاره مړ کړی دی، دا خو زما دپاره غټه بېعزتي ده چې دې اوس ما قبضه کوي. نو هغې خودکشي وکړه، هغې خو ځان مړ کړه. او دې چې څنګه پلار یې مړ کړه، د پلار خاص الماری له ورغی، مخصوص سامان یې خپله قبضه کې غېشته. نو چې ویې کتله بوتل پروت و. نو دې ډېر زیات ورته خوشحاله شو، هو زما دې پلار چې به دا دومره ګڼې وینځې او ښځې ساتلې، دا قسمه داروګان به یې خوړل. هغه بوتل یې په خوره ور واړاو، خو چې مری نه دارو تیر شو، خپې وټکولی مردار شو. ګوره اللهم مزقهم کل ممزق. ښځه مړه شوه، پرویز هم مړ شو او شیروی هم لاړ او بادشاه ښځه شو. هغه دوه کسان چې را لېږلي وو د مدینې نه بار یو ځای کې دیره و، په څه طریقې رازان راایسته او تورې د املا کې منډلې وې، دې شا کې ځان له تورې ساتلې وې چې څوک پوه نه شي. چې داسې را مخامخ شو، نبي علیه السلام صحابو دې دا کسان راونیسئ، دواړه یې راونیولې، ویې کښېنئ دلته. وی پرویز را لېږلې، زما د مرګ دپاره را لېږلې. وی بچې چې چا را لېږلې هغه 3 ورځې مخکې مړ شوی دی، مردار دی، مړ شوی دی. بهر کیف دا هغه خط ټوکړې ټوکړې کو، لیکن هغه خط هم د نبی علیه السلام مبارک ټوټې ټوټې بیا ملو شوی دی او هغه پیوند شوی دی او امت ته رسېدلی دی. اوسه پورې موجود شته دا خطونه د نبی علیه السلام ټول مکمل محفوظ پراته دي. او بخلاف د دې چې هرقل د خط ډېر زیات احترام وکړ، وروستو قصه دې را روانه ده. ما تاسو ته پرون یو خبره کړې وه، اپین څه شو، ما ویلي تاسو ته چې د دې بادشاهانو نومونه درته لیکم، چې د کمې کمې علاقې سره تعلق لري درته لیکم، نو دا لږ ځان سره نوټ کوه. جی شی څه شوی؟ دا زمونږ د دې میز چابي چا سره ده؟ دا حاجي صاحب د دې میز چابي مونږ له پکار ده. یو چابي مونږ له مستقل د دې میز چابي نور کله مونږ سره وي، یو چابي مونږ له پکار ده. جناب لږ به مخکې لاړ شو، خیر دی هغې پورې. نو عبدالله ابن عباس کوم ځای پورې ویلو؟ فاتوه دغه دی که نه؟ که بیا ویمه عبدالله ابن عباس اخبر خبر ورکړی دی عبیدالله لره چې ابو سفیان ابن حرب اخبر ما له خبر را کړی دی چې هرقل ارسل استاذ الیه د ابو سفیان ته فی رکب په حال کون د ابو سفیان کې چې دی په یو قافله د قریشو کې و. رکب ما وی جمع د راکب ده، هغه قافلې ته وایي چې هغه مشتمل پر راکبینو باندې، زیات تر پکې راکبین لري. قافله کې خامخا راکبین وي، پیاده دومره مدد څوک نشي کولی. وکانو وو دا ابو سفیان او د مرګري دا رکب من قریشن د ضمیر راجع کا تجارا تاجرین په شام کې فی الشام او فی المدت دا په هغه موده کې کانه چې ونه به هم ماد د صلح کړو په دا موده کې ابو سفیان او کفارو د قریش سره. او ابو سفیان ذکر کا چې د رئیس او د سربراه د کفارو د قریشو ذکر د تخصیص کو. ما ویلو چې دی ولې لاړ یا درې قصه کنه دغه زمانہ کې فاتو نو راغله دا قافله د قریش هود هرقل ته. په دې حال کې چې هرقل او دغه مرګري په ایلیا کې، ما ویلو چې ایل په عبرانه کې الله ته وي او یا بیت ته وي، بیت الله بیت المقدس د خدای کور دی کنه. فدعاهم نو اوبل هرقل هم چا لرا د کفارو د قریشو لرا، نو یا خو د هغې
ارسل دا فدعاهم دا غي تفصیل شو ارسل الیهم فدعاهم فی مجلسه یو مطلب شو استاد ولي غسر پاج دما مجلس تراشه نو فدعاهم وبل هرقل دی قافله ر مجلس بلکې فی مجلسه الی مجلسه او یا مسویلو چې مخکې استاد ولي غچرال فدعاهم فی مجلسه مجلس ته وبل یاد دي نو رست خپل ځان ترانه ذکر او یا دعاهم فی مجلسه الی قرب مجلسه نو بیا را دن نکړل غیر چا پیرا د هرقل نه عظما او روم او عظما جمع د عظیم دي قومندانان وزیران مشیران دا ټول ورسره او هرقل سکول پشام کې وجه مې ویل دا یاد را ثم دعاهم ومخکر على الجرك دري زلر على يو ارسل بیا دعاهم في مجلسه او ثم دعاهم دا دري دل تکرار لازم شو نو ما تطبیق درتاو کو چې دا یاد اړم به دعاهم دا ارسل تفصیل دی رال المجلس تا او دا ثم دعاهم مجلس کې دنه داخل شو او یادا چې ارسل استاد ولېګو نو مجلس ترالل فدعاهم نو بیا د مجلس خال رو بلل الى مجلسه او بیا مجلس تر دن نکړل او یادا چې فدعاهم مجلس کې دن نکړل او ثم دعاهم ځان ته نږدې کړل ودعا ترجمانه ترجمان رولېګ ما ویلو چې ولی د هرقل جب یونانی وا افرنجي او د خط جو په عربی کې او د هي کلبین په عربی په د بل جبنه پویدو نو فقال هرقل ترجمان په واسطه ودی فقال لأبي سفيان بواسطة الترجمان فقال لأبي سفيان هرقل او ابو سفيان ته پوسته ترجمان چې ته پوسته وکا ايكم اقرب نسبا كم يا استادنا اي قافله د قريش اقرب دي په نسب کې به هذا الرجل دغه رجل تا كم رجل الذي يزعم كذا زعم كأنه نبي دا قول یاد ساته چې زعم اتق په قول باطل کېږي بالعموم کله کله د دې اتق په قول حقام کېږي یزعمو یې وروړه چونکه دی وخت کې هرقل ته پته نشته چې دا رښتونی پیغمبر دی او که دروغجن پیغمبر دی نو ځکه تعبیر په یزعمو سره وکړو او یزعمو کله په یتوهمو سره مستعملیږي کله په قول باطله او کله اکثر قول باطل کې استعمالیږي کله قول حق کې استعمالیږي او کله په یتوهمو چې دی وهم د دې خبرې کوي هغه کې مستعملیږي چې ځان کوي چې انه نبی ذ پیغمبر ما قال ابو سفيان فقلت لهرقل ما هرقل توي او ٹھیک شو ما او هرقل تا انا اقرب په نسبت د ټول قافله نسبا په نسب کې چاته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا انا اقربهم نسبا منه مقدر کوا ولی حضرت ما درته ویلو چې د ابو سفیان نوم څه دی ابو سفیان سواخر یاد دی سواخر د پلار نوم یې څه دی حرب د نیکه نوم یې څه دی امیه سواخر ابن حرب او د نیکه نوم امیه او د نیکه د پلار نوم څه شی دی عبد الشمس او د عبد الشمس د پلار نوم عبد مناف دی د لیکلي دي څه سواخر ابن حرب ابن امیه او امیه د پلار نوم سو عبد الشمس او د عبد الشمس د پلار نوم سو عبد مناف او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب سره دلته د تلغ دي دا ولي کوم چې تاسو ور باندې پوي شئ دا ابو سفیان څنګه شو ابو سفیان سواخر ابن حرب ابن امیه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف تاسو پوښی په خبره ابن هاشم نبی علیہ السلام ګوره دا خو سخر هو دا خو نه شرکو هغه د پلار نوم عبد الله دی او دا غي دا سخر دی حرب دی دا هغه د نیکه امیه دی د علیه السلام د نیکه نوم عبد المطلب دی دا هغه د نیکه نوم عبد الشمس دی او د عبد الشمس د علیه السلام د نیکه نوم څه دی هاشم عبد مناف دا اولاد شو د عبد مناف څلور زامن د عبد مناف څلور زامنو د یو زوی نوم یې عبد الشمس د بل زوی نوم یې عبد الشمس د بل زوی نوم یې نوفل د بل زوی نوم یې څه ورته ویل کېږي
عبدالشمس نوفل او بلو عبدالشمس نوفل او عبدالشمس مطلب او دبل نمو هاشم تاسو پوهیږئ په خبره نو دا غو څه ورته ویل کېږي پوه شئ په خبره دې نسب کې قرب راغی عبدالمناف یو ځای شو که نه زه خطا شو تېر به صحیح شو پیغمبر علیه السلام ته بنو هاشم وایي او دوی ته بنو عبدالشمس وایي بنو عبدالشمس او یو بنو نوفل دی هغه د جبیر ابن مطعم قوم دی او یو بنو المطلب دا ځان له قوم دی بنو المطلب ښه ودې که دا دغه د توجیه وکړو دا خبره ضروري ده د روم دپاره چې کوم دا به سلطنت به دلته ولیکم ښه او دلته به یې بادشاه ولیکم ملک د روم بادشاه چې و هغه ته به هرقل وي د فارس بادشاه هغه ته به کسرا وي د ترکی بادشاه هغه ته به خاقان وي د حبشې بادشاه هغه ته به نجاشي وي د مصر کې بیا دوه چې کوم قبط به او قبط مصر کې قبط هغې ته به فرعون وي او چې مصر کې به د بل قوم نه نو هغې ته به عزیز وي او د حمیر یمن کې و هغې ته به تبع وي او هندستان والا هندستان ته به دهمی وي او چین والا چې و چین والا هغې ته به فعفور وي فعفور او زنج دا په دې افریقا کې یو علاقه ده هغې ته به غانه وي یونان بادشاه بطلیموس یهودیانو هغې ته به څه وي خیتون بربر دا یو بل قوم هغې ته به جالوت وي صایبه دا په عراق کې یو علاقه وه هغې ته به نمرود وي او فرغانه هغې ته به اکشید وي بیا ځان سره خیر دی کوس دی وروسته یې نوټ کړه ځان سره ځان پوهې کله غوندې مولانا د روم بادشاه ته به څه وي دا د هغې لقب و فارس هغې ته کسرا ترکي هغې ته خاقان حبشي هغې ته نجاشي د مصر کې دوه قومو بیا که د قبطیانو نه به راغی بادشاه نو فرعون به ورته وي او که د نورو خلکو نه به راغی نو عزیز مصر به ورته وي حمیر دا په یمن کې علاقه ده حمیر په یمن کې هغې ته به تبع وي هندستان والا ته به دهمي وي زمونږ دا هندستان کې داخل او چین والا ته به فعفور وي او زنج والا زنج د افریقا کې یو علاقه ده غانه به وي یونان هغې ته بطلیموس یهودیانو هغې ته قیتون بربر دا بېله ښه بربر هغې ته به جالوت وي او دا یو بل دی دا په عراق کې دی صایبه دا په عراق کې دی په عراق کې صایبه یو قوم و هغې مشر ته به نمرود وي او دا فرغانه هغې ته به اخشید وي دا فارسیان دي فارسیان فارسي علاقه وه نو دا هغه زمانه کې یو خپل القاب لکه اوس زمونږ بادشاه ته صدر وایي صدر ورته وایي او افغانستان والا ورته صدر اعظم وایي او عرب چې دي هغې ورته جلالة الملک وایي او سعودي والا ورته خادم الحرمین وایي مخکې به هغې هم جلالة الملک ورته وایي الملک جلالة الملک اوس ورته خادم الحرمین وایي او څوک ورته انګریزی کې لګیا دي پریزیډنټ ورته وایي نو دا د هر چا خپل یو لقب و د خپل د بادشاه
نو دا هرقل د روم بادشاہ دو سر پسې شاه کم دی دی دیو خایا جی نو فقلتو ماوی انا اقربهم دا عبد مناف سرور دامن شو خا دا عبد مناف یو عبد الشمس بل هاشم بل مطلب بل نوفل بنو نوفل دا سلور ثم دعاهم فقال ايكم اي ازعم ابو سفيان فقلت انا اقربهم زكا دغه وخت د دومره نږدې بل څوک ورته نو نورو خو هغه لري عبد مناف کې وسره دي نږدې نو فقال او هرقل ترجمان تا یا خپل سیکرټری تا فقال ترجمان تا یا خپل سیکرټری تا چې ادنو نږدې کې هو د ابو سفیان مني ماتا ما ته را نږدې کې ادنو یعنی راغلی خو خو ګور تاسو چې دغه خو راغلی دي کنه نو ادنو نور عمران نږدې کې وقربوا اصحابه د مرګریم نږدې کې فجعلوهم وګرځي دوی لره د مرګرو له عند ظهره د شاتا ولا وګرځاول هرقل ډیر خيارو دا بادشاہ په مقلدوب نه کی دومره خلکو ته ته بادشاہ جوړيږي او خلک دې اتباع کوي نو دا خياري دا په مقلدوب نه جوړيږي نو تا مرګري شاته کېنول دې د پاره چې دنو څه څه تاسو نه کوي نو اسنا چې دې په دې تاسو کې چې ته یو بل تپستر ګوروزو کې اشاره ونه کی اغي وته چې مور کو دا جواب یا دا سه ورکا نو شاته کېنول دې د پاره چې په خلی په روزو پسترګو په نظر کې یو بل اشاره ونه کی او څه خلاف حقیقت خبره باندې یو بل دې مجبور نه کی شاته وته کېنول او بل د شاته کېنول مقصد هم دا چې اغینه به چې کدی اغی ته وسوي وې دنه د تاسو نه کو نو کده دروغ وي فورا ما ته وجه دروغ وي فورا راته وای نو ګور ارسو کو خپل مرګریم وی کنه او قانون د زمانه لالچ او تمړ خطرناک شی دی هر یو په دې سوچ کې شو ابو سفیان خطا وی کنه نو زب بادشاہ تقرب حاصلوما او زبم کې دا خبره غلطه وکړه او ابو سفیان بلکې میرا پریوته چې دا خدای لالچ دور د کې دي شي یو خبره غلطه وکما او دا خلکو چې غلطه دی وکړه نو دا خود د دنیا اشرګا د ټول رومیان ناس رؤوس الاجناس ناس دی د مکی مشرف لکه څنګه چې هرقل د روم مشرف د مکی مشرف زه په شرمونو به شرمېږم نو دونه خيار دی چې نږدې هم کو او بیا د خپل مرګري د نشاته کېنول چې روزو سترګو شونډو سره یو بل ته اشاره ونه کی ثم قال بیا او ترجمان تا سوي وتا قل او لهم دې مرګرو ته لهم ضمیر اصحاب ابو سفیان ته دي چې ته تاسو کوون کوم هاذا دې سفیان عن هذا الرجل الفام عهدي دي دا غیر رجل چې نبی عليه السلام دي فان كذبني کدی ابو سفیان ماته دروغ وي كذب يكذب كذبا دروغ راتوي فكذبوه نو نسبت د دروغ ورتاو کې خاموش په مپاتې کېږي چې دا خو زموږ مشر دی مونږ نه رسوا کوو كذب يكذب قول د کذب ته وي او كذب يكذب تكذيبا بل نسبت د دروغ کول لکه ماته ځان پېکا زه یو خلاف واقعه خبر وکم نو سبب ته كذب زيد كذب د دروغ وي لا دما فعل شو كذب زيد او چې تا اوه چې هذا كاذبون تو چې هذا كاذبون نو استاد ما تکذیب کو ما ته نسبت د کذب کو نو کذب ما ته نسبت نشي کوله کذب به هغه چا د پر استعماليږي چې څوک ما ته نسبت د دروغ کی کذب زیدون دا هغه چا ته نسبت کیږي چې کم خلاف واقعه خبره کړی دا او کذب هغه ته نسبت نه کیږي کذب به چا ته نسبت کیږي چې څوک د دروغ په خلکو کې مشهور کی نسبت د دروغ کولو فإن كذب کد دروغ وی ماتا خلاف واقعه خبره وکړه نو فکذبوه د نسبت د کذبو کې چې دا دروغ جن دی دوه ورته فوالله دا قول د ابو سفیان دی دغه ته ابن عباس تا لولا الحياء كنبي حياء من الذين ان يأسروا علي كذبا ان يأسروا علي كذبا کدیبا اثر يأسر نقل تاموي اثر یأسرو په زمي سره ستوي نقلتا ما ویلو تاسو ته په فائدې اصولیه کې کستا سو یادي ګزک ځان په پېکاوه چې اثر څه ته ویل کېږي آثار جمع د اثر دا او اثر څه ته ویل کېږي بقیت الشیطان الله اکبر څه ته ویل کېږي بقیت الشیطان آثار الجدا
سؤر جوټي باندې مې کړي وا نو چې د چانه یو خبره څوک نقل کی دا اثر دی دا یو څه شی دی لکه څنګه د بقیه شی نشي معلومیږي د دیوال د بنیادونو نه پته لګي دلته کې څه وخت کې کوټه وا د قرنګي یو کلام چې د چانه نقل کې دا د دې خبره نه خاله چې د فلان کی کلام دی دا د دې خبره نه خاله چې دا چا کلام دی د فلان کی لکه اثر نشان ته ویل کېږي او زما دا قول چې تا معنا نقل کو دا زما باندې نشان دی زما فصاحت زما بلاغت زما صدق زما کذب دا ټول زمانه دی قول نه معلومیږي نو په معنا د چا سره شو نقل د قول نقل د قول نقل د قول دا څه شي دی لکه دا نخشوا زما د پاره یو نشان شو نو فإن فلولا الحياء كان بحياء من دينا ان يأسروا علي اي مني کچرته پم یاسرو په تسوره انصرو شي نو علا او په معنا د من سره شي او د نقل معنا به کوم لولا الحياء من ان یاسرو کدی بنقلو کی اثر منقول نوی او جمله منقول عن شی نشو اثر وتم پدقه وجه وی کنا اثر او روایت اثر وت په نسبت باندې وی په دې نسبت چې دا د پیغمبر علی السلام په قول دلالت کوي دا قول د پیغمبر علیہ السلام په فصاحت او بلاغت او داغه په صوت ویل کې معانی چې داغه په ځل کې کم دي په ټولو دلالت ورکوي دا د اغي او نخشوا نشان شو نو فلولا کدا ير النبي دا حیا نبی من ان ياثروا علی عني کدی به نقل کی دمانه دروغ لرا اوهو ټول دنیا به نقل کی چې دا دروغ جنو او د هرقل په دربار کې دروغ ویل دي لکذبت عنه علیه ما به دروغ ویلو علیه په دغه رجل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی نو دلته سوال وکړه چې کذب خو متعدی کیږي په علا سره په عن سره خو نه متعدی کیږي دلته ولې متعدی شو په عن سره نو علماء متعدد جوابونه کړی دي ښا یو دا چې کې مضاف مقدر دی بره محشر دی کړی لکذبت عن حاله لکذبت عنه اي عن حاله خیر بیا سوال کېږي چې کله کذبت عن حاله کې نو بیا سوال واردېږي چې بیا خو جواب اونه شو ځکه کذب لفظ متعدی کېږي په چا سره په علا سره پوه شو خبره په عن سره بیا نه متعدی کېږي نو موږ جواب کو چې دا بر محشد لیکلي دي چې دا متضمن دی معنا د اخبار لرا متضمن دی چا لرا معنا د اخبار لا او دې ته تضمین ویل کېږي قانوندار چې یو فعل بالفعل متضمن شي نو دا هغه متضمن چې کومه سیله ده هغه د متضمن د پاره دوی استعمالوي لکذبت واخبرت عنه لکذبت واخبرت عنه او یا عن حروف جاره یو بل په معنا مستعمليږي لکذبت علیه یو معنا ده یعنی په دې یریګم چې دی به زماره درو زمانه نقل کی او ما په دنیا کې په کاذب مشهور کی نو زه خو د مکی سردارم دا خو د ما پر لوی شرم دی او ګوره بل نقطه مورا چې زما متعلق دا مشهور چې دا دروغ وي نو فایده د دې چاته رسیږي زمون دشمن ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ټول دنیا بدلته او سلنګ وډنګيږي او د هرقل مرګري وډنګيږي چې هغه واقعي رښتونه پیغمبر دی او تاسو د دشمنی کې مخالفت کوي بے بنیاد لري دروغ پیوایي یو دا معنا او که اثر یا اثرو شي نو ناکت تلان دی لګري په عیني حواله ده په معنا درت سره دی لولا که حیا نه وي د دې خبر ان یاسروا علی چې دی برت کی په ما دروغ ولرا مطلب هم اقیو دی چې ظالم دروغ دی وي لکذبت عنه واخبرت عنه یا لکذبت علیه ګورا د هرقل د اغا مرګرو شاته کېناولو فایده حاصله شو کنه شو او دا معلومه شو چې ابو سفیان یریدو دوی دربار دی چې د دروغ نه په دې دربار کې او رښتیا خبره به کومه ثم كان اول ما سالني ثم كان بیا اول اغا چې مانه تاسو کو نو که اولو مرفوعم اسم د کانشي نو دا انقال خبر شو محشد لیکلی دي او که اول شي دا به خبر مقدم شي او انقال به اسم مؤخر شي اول اغا چې مانه سوال کو عنه د پیغمبر علیه السلام متعلق انقال اغه دوي كيف نسبه فيكم سرنګ نسب د دې فيكم پتا سو کې شابه نسب راته وایي كيف نسبكم فيه نسب څنګه خدي کبد مضبوط نسب دي که کمزور نسب دي دا راته وایي قلت ما ورته په جواب کې وې هوا دې چې دې فینا پمون کې ذو نسب تنوین لپاره تعظیم دی خاوند نسب عظیمه دی دې کې وګوره
هغه ته تپوس د نسب ولې کوي وجه رستو خپل را روانه ده زه نه وایم رستو به هرقل وایي چې ما د نسب تپوس ولې وکړه وجه را روانه ده لیکن ابو سفیان دې کې دروغ هم نشي ویلی داسې تپوس یې دی وکړه چې ابو سفیان دروغ ویلی هم نشي ولې ځکه وختي ووایي چې انا اقرب نسبا منه نو که د پیغمبر په نسب کې دې څه نقص راوباسي نو دا د خپل نسب کې نقص راایستل دي ځان اقرب النسب نبی علیہ السلام ته ګرځولې دي نو که دی وایي چې صاحب بېکاره نسب یې دی نو ابو سفیان خپله تنقیص ورسره کېده او بل دا چې حقیقت مو دروغ پکې وونه که ویلي وي چې دا خو خراب نسب والا دی نو ته به دې فوراً تپوس کوو خو خیر کوم سړی پکې خراب دی نسب کې څوک خراب دی نو چا په څوک خراب سړی پکې ثابتولی نه شو خو دا حقیقت هم دی مولانا صاحب دا نبی علیہ السلام چې کوم والد محترم عبدالله هغه خو په ځوانۍ کې وفات دی نکه عبدالمطلب دا د زمزم او د مسافرو د حج او د عمرې پوره ذمہ داری دا اخیستې وه او د لوی مال خاوندو داسې هم نه وه د لوی مال خاوندو عبدالمطلب او تاسو او مشرمو خپله زمانه کې د مکې مشرین ته ده تاسو ته پته ده چې د ابرهه په واقعه کې چې ابرهه کله راغی نو هغه فورا غوبل جوړ کړ او د خلکو څاروي یې ګیر چاپېره ونیول په دې غرونو کې چې څومره د خلکو خان او ګډې چیلې سرېدلې هغه مکمل ونیولې یو زورنه یې ورکوله اهل مکه وله عبدالمطلب ټول خلک راغونډ کړل وایي داسې کار دی چې موږ طاقت د درې جنګ نشو لرلی مهرباني وکړئ غرونو ته وخېږئ دا یو طرف ته کې دی به د کور روانې ځي به که نه چې ځي لاړ شي موږ بیا جوړ کړو که نه جنګ ولې کوو نو ته ته چا وایي چې ستا خان خیم ونیول نو دی ورغی ده له خدای پاک یو وجاهت ورکړی په کسرې د و سره وجاهت یو مخوریستو ډېر ثقه او ډېر ښایسته انسان نو د هرقل د مینا سره خوا کې بار ځان له یو خیمه خښه کړې وه او قافله یې ساره کړې وه خیمې یې خښې کړې وه ځان یې تیارو چې په بیت الله ورځو هم په دې یاره کې و چې هسې نه خلک څوک مقابله را سره ونه کړي نو چې ځان یې تیارو نو چې هلته تخت باندې ناست و دا دغه څه نومې دی ابرهه نو چې څنګه دی ورغی عبدالمطلب نو د ده وجاهت په هغه دومره اثر وکړو چې هغه د خپل تخت نه راکوز شو او دی اوچت کړ او ابرهه په لږ کې فیصله وکړه که دی ما ته وایي چې واپس ده نو زه واپس ځم دا خو ډېر ښه سړی دی دا خو ډېر شریف انسان معلومیږي نو چې څنګه ور وخته وایي څنګه راغلی حضرت وایي زما اوښان دې نیولي دي اوهو ما له خپل اوښان راکړه نو او ته څه وایي وایي ما خو در باندې ډېر د هوښیار ګمان کړ مې ته هوښیار سړی ما خو وایي که ته ما ته وایي چې واپس ځو بیت الله مه روانه وه نو ستا دومره اثر په ما وشو چې زه واپس تلم نو نبي له اوښان وه او ته څه وایي وایي زه رب د ایبلو یم او رب د کعبې بل ذات دی زه د دې رب مالک ما له خپل شي راکړه پېښه خدای پېښه هم اقصې وشوله چې بیا د ابرهه لښکر الله پاک د ابابیلو په ذریعه باندې هلاک کړ دا د نه پلار چې هاشم ماشاءالله هاشم په نوجوانۍ کې چې کومې کارنامې کړي دي نو داسې کارنامې بل چا نه دي کړې دی لا نوجوان واده هم نو کړی دا قافلې به لوټ کېدلې د مکې نه به عراق ته تله شام ته به تله طایف ته به تله مدینې ته ځای په ځای ډاکې به غورځېدلې د وایي دا خو زمونږ نقصان خو زمونږ کېږي ولې ځکه زمونږ سره غله نشته نو چې زمونږ قافله لوټ شو خو تاوان ټول زمونږ وشو دا سفارتي نظام چې څومره دی دا د قایم کړ او حدودات یې مقرر کړل اجلاسونه یې وکړل میټینګونه یې وکړل او ظاهره چې هغه زمانه کې د موټرو نه لارې ونه جل دا سفرونه ټول پیادو په اوښانو شوي دي او د وی چې د فلانکي نه فلانکي د پورې زمونږ د مکې حدودات موږ مقرر کړل که دې کې قافله لوټ شو موږ به ذمه واخلو دا څوکۍ به موږ د فلانکي نه فلانکي د پورې دا د فلانکو خلکو ذمه داري ده ستاسو ذمه داري ده که دې کې قافله لوټ شو تاسو به ذمه داري بس ستاسو خوښه ده لوټ کوئ او که د خپل علاقې حفاظت کوئ داسې د هر علاقې دپاره خپل حدودات معین کړل وګرځېد او سفیران یې مقرر کړل چې که څه یو بل سره څه مسایل پیښیږي نو دا به زموږ سفیر دی به هلته درځي ستاسو دا سفیر دی دی به دلته راځي دومره هوښیار او دې دپاره چې میټینګ کوو میټینګ د هاشم د ده خپل نوم هاشم نو د هاشم چوره کوونکي ته ویل کېږي نو د او حلال کا او هغې ښورواګانې وکړې او ډوډۍ پکې ماته کړې هاشم ډوډۍ چوره کولو ته ویل کېږي نو دی په هاشم باندې مشهور شو نو لاړ مدینې منورې ته هم په دې سلسله کې لا نوجوان دی نو هلته یو جینۍ خوښه شوه په بنو النجار کې سلما د هغې نوم نو هغه جینۍ سره یې نکاح وکړه چې نکاح هغه جینۍ سره وکړله
د هغې نه یو بچی پیدا شو هغه بچی پیدایشي په سر کې سپین ویښته نو د هغه نوم هغه له نوم کېښود شیبه هغه له نوم کېښود شیبه د هغه بچي نوم شو او دې غریب مړ شو دا هاشم په مدینه منوره کې مړ شو نو بیا د ضرورو ګور هلته کې د هاشم رور ما څوک لیکلی دی مطلب یاد دي مطلب رورو هغه وی چې زه ځمه چې د هغه رور معلوماتو کومه خو مدینې ته تللې ورونه رسېده ډېره مودې پکې واړوله نو چې لاړ نو هلته خلک ورته وایي چې ستا رور هاشم خو دلته یو ښځه کړې ده او د ښځې نه یو ماشوم بچی پیدا شوی دی هغه له شیبه نوم یې ښودی دی او ورور دې مړ شوی دی مونږ ښخ کړی دی نو ښځه خو دې پاتې شوه بیا د ښځې خو امیده ډېره تېره شوې وه نو دې مطلب هغه شیبه ځان سره روارې و که نه هغه یې ځان سره راوسته مکې مکرمې ته نو د دې شیبه جامې هم خیرنې وې جامې خیرنې وې ماشوم او په لاره سفر هم کړی نو د غږ نه کو چې دا د هاشم زوی دی ورېږه چې دی زه اولامبم او څپی کړم او جامې ورته واچوم هغې نه وروسته به بیا وویم نو خلکو وی مطلب ځان سره مرایې راوستلې د مدینې نه عبدالمطلب ځان سره د مدینې نه ډېر وارو که نه مرایې راوستلې عبدالمطلب نو دا د عبدالمطلب خپل نوم شیبه دی پیدایشي چې پیدا شو نو په سر کې سپین ویښتو نو دې مشهور بیا په عبدالمطلب شو نو چې کور ته یې بوته په خپله یې ولامبل او بچی هم ولامبو او خشته جامې هم ورته واچولې نو بیا راوویسته وایي دا زما زوی دی دا زما واره دی دا زما غلام نه دی پوهېږئ خو بیا مشهور شوی په عبدالمطلب باندې هلته پوه شوی که نه نو مطلب دا هاشم زوی چې دلته شیبه دی هاشم زوی چې څه چې دی شیبه د هغه نوم څه چې د نبي صاحب نیکه عبدالمطلب په دې نسبت ورته عبدالمطلب ویل کېږي نو ګوره نسب مضبوط شو اعلی نسب هو فینا ذو نسب قال اوس دې دویم تپوس کوي هرقل پواسطې د ترجمان سره فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله آیا ویلی دی هذا القول دا قول کم قول چې دا پیغمبر یې وایي چې زه پیغمبر یم منکم ستاسو نه چې قریشیان یې احد یو کس قبله مخکې د نه قطو دلته یو سوال کړی دی حافظ او عیني کرماني ټولو چې دا قطو خو د تاکید د نفي دپاره مستعملیږي او دلته د تاکید د اثبات دپاره راغی نو حافظ ابن حجر لیکلی دی چې دا څه قاعده کلیه نه ده چې د تاکید د نفي دپاره وایي کله کله د تاکید د اثبات دپاره هم مستعملیږي هل قال هذا القول منکم تاسو نه احد یو کس قبله مخکې د نه مخکې دا قول چا کړی دی قلت ما ویلا ګوره دا تپوس ولې کوي وجه را روانه ده د تپوسونو وجه هرقل په خپله وایي خو د دلته کې دی چې وایي لا دلته هم دروغ نشي ویلی ولې که دروغ یې ویلی وي چې او یو کس د ده نه مخکې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده نو هرقل به ورته من هوا څوک دی نو دخولی نشي او واقعي په عربو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واخله تر د عیسی علیه السلام پورې په دغه زمانه کې په عربو کې چا دعوه د نبوت نه ده کړې اوس د دې سوال ته وجه خو دې په خپله وایي لیکن دې پکې دروغ ویلی نه شي ورته بیا څوک دی د ښودلی نه شو قال هل کان من آبائه من ملک بادشاه ته وایي جمع ملوک راځي او یا دا من موصول دی نو ملکه فعل ماضي دی بیا هل کان و من آبائه د پلارانو نیکونو نه د اب اطلاق په پلارم کېږي او د اب اطلاق په اجدم کېږي نو من آبائه و اجداده به ویما من ملکن څوک بادشاه تیر شوی دی یا من ملکه څوک داسې تیر شوی دی ملکه چې بادشاهي اختیار کړې ده او من ملکن نو نه وایي ګورې ملک بیا فرشتې ته وایي ملائکه بیا جمع راځي داسې به کم هل کان من آبائه من ملکن څوک بادشاه یا هل کان من آبائه من ملکا قلت لا تپوس ولې کوي وجه را روانه ده خپله او هغه دې کې دروغ نشي ویلی ولې کې وایي چې او یو کس پکې بادشاه تیر شوی دی نو خامخا به تپوس کو من هوا نو بادشاه بیا پیژني یو بل بیا پیژني قال ورتسوي هرقل فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم شريفانان دخلكم اتبعوا اتباع کړي ده ردي رجل او ضعفاء ددوي قلت ما بل ضعفاؤهم ضعفاء دیکم بل دوی منشي ویل چې او چا اتباع کړي ده اشرافو ځکه دا خو دشمنانو نو دشمن ته څوک شریف نه ویل کوي دشمن ته څوک شرفا نه وای لیکن خبرم په حقیقت بنا ده بل ضعفاؤهم متدلته یو سوال وکړه سوال جواب کې د علماء لوی نخري کړي دي خدا آسان جواب در کوم خبره به جوړ شي
بل ضعفاء هم سوال واردېږي چې ابوبکر د متبعینو نو اخو شریف النسب، عمر د متبعینو نو اخو شریف النسب دی، عثمان د متبعینو نو اخو بنو امیه کې داخل دی، دوی د قوم نه دی، اخو شریف النسب دی، علی دی، حمزه دی، ګوره کنه دا څومره چې دي دا ټول څوک دي؟ ابو حذیفه دی د عتبه زوی، ابو حذیفه دی د چا زوی دی؟ د عتبه زوی. دا قسمه خلق د پیغمبر صاحب متبعین دي، نو علی شو، عمر شو، عثمان شو، حمزه شو، پوهیږئ په خبره؟ دارنګې نور به تاسو ووایئ ابو حذیفه شو، دا ټول خو اشراف الناس دي. نو څنګه دلته کې وایي چې بل ضعفاء یا اهل مدینه کې چې کم خلکو اتباع وکړه، تقریبا اهل مدینه چې سعد ابن معاذ، سعد ابن عباده، دا ټول اشراف دي. نو بعد حافظ او عینی دواړو جواب کړی دی چې مراد د اشراف نه اشراف فی النسب نه دی مراد، اشراف فی اعین الناس مراد دی، اشراف النسب نه دی مراد، اشراف فی اعین الناس. او چې کوم د پیغمبر علیه السلام متبعینو نو که اشراف فی النسب مو خودی ورته په ښه نظر نه کتل، نو ته ځکه وایي چې نه ضعفا دي، ضعفا فی اعین الناس دي، ټوله معاشره کې خلک هغې ته کمزوري خلک وایي، اشراف نه دي نسبا. نه پوهېږې په خبره؟ اشراف نسبا کې خبره نه کوو، بل ضعفاؤهم کې نفي د چا راله؟ د شرافت نسبي رانله، بلکې د چا راله؟ شرافت فی اعین الناس، چې د خلکو په نظر کې دا شرفا نه دي، د خلکو په نظر کې ضعفا دي. ولې ضعفا دي خلکو په نظر کې؟ پلار نیکه دین یې پرېښود بل دین یې واخیست، نو چې کوم هوښیار سړي وی داسې کولی شي؟ پوهېږي په خبره؟ او خپل وطن یې پرېښود او بل وطن ته هجرتونه وکړل، نو هوښیار سړی داسې کولی شي؟ مور چا پرېښوده، چا زوی پرېښود، چا ښځه پرېښوده، چا قوم پرېښود، چا کلي پرېښوده، او جنګونو پسې لاړل او صلې رحمي هر څه قطع کړل. نو دا آیا دا ضعفا دي فی اعین الناس؟ ناپوهه دي. تاسو پوهېږئ په خبره؟ نه پوهېږئ. لیکن دا ښکلي جواب ده، مزېدار اعلی، چې دا په اعتبار د اکثر سره دی. دا ډېر مزېدار جواب دی. ګوره حکم چا لوي؟ اکثریت. او اکثریت د نبی علیہ السلام چې کمزوري خلک ډېر کمزوري. دا زما والا خبره به اوس انشاءالله جلوس د دې کم وجې ذکر کوي د سوالاتو، هغې کې تفصیل سره به راشي، هغې سره ډېر موافقت به وخوري. څوک و پکې؟ بلال، عمار، یاسر، سمیه وه، خباب، هغه خلک و چې هغه په ګوره یو خبره ذهن کې واچوه، بل ځای کې نبي هم فرمایي چې کلکم بنو آدم و آدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود. دا فرق نشته دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دا ولې وایي؟ دا ځکه وایي چې په عربو کې دا رواج و چې دا خراب نسب او دا ښه نسب، عربو کې دا شی ډېر زیات و. او قرآن حکیم د دې د رد دپاره آیت نازل کړ چې جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، چې دا نسبونه صرف د معرفت دپاره دي. نو قرآن په دې رد وکړ، رد خو دا خو د قرآن الفاظ نه دي، دا خو د ابو سفیان او د هرقل خبره ده. نو په هغې خلکو کې دا رواج و، رواج په پکې دا ډېر زیات. نو اکثر عبیدو، رقیقین، مریانو پکې کمزوري خلکو، نو اکثریت په اعتبار باندې دا لفظ استعمال شو. نو ما دوه جواب وکړو، یا اشراف او ضعفا فی اعین الناس. د خلکو په نظر کې د کم پیغمبر متعلق قرآن حکیم کې راځي ان اراذل بادی الرأی، کم ځای کې دی؟ نو کم ځای ما ته وویل اول سر نه؟ وما أراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ګوره هر پیغمبر دشمن د پیغمبر په متبعینو دغه الزام لګولی دی چې دا ناپوهه دي، دا بیکاره خلک دي، که دې کې عقل او پلان نیکه دین به پرېښوده. وما نراك اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. دا اعتراض هر ځای کې کوي چې دا قمقل خلک. اوس هم چې کوم زمونږ مخالف دی او که سیاسي مخالفین دي زمونږ، نو موږ څه وایو؟ مړه څه قمقل بیوقوفان ورپسې دي، ټول قمقل بیوقوفان نه کړي. هلته کې هغه څه وایي؟ یاره دا مولیانو پسې دا کم خلک دي ډران، بس دا ټول قمقل بیوقوفان دي.
دا ګوره متبعینو ته همقل بیوقوفان څه وایي چې دا دې رای نشته ولې که رای وه نو دا سړی به لیډر نه وي خوښ کړی نو ما درته ووایي چې اشراف او د ضعفاو نه نسبه نه دي مراده کوم اشراف او ضعفا مراد شابه فی اعین الناس نو دی با هغې ته کمزوري هغې دې ته کمزوري خو خشته جواب درته مه وکړو چې دا په اعتبار د چا سره دی اکثریت سره قلت ما بل ضعفاؤهم اقول قال ایزیدون ام ینقصون داسې تپوسونه کوي چې دې ورته دروغ هم نشي ویلی قلت ما بل یزیدون زیاتېږي ګوره که دی وایي چې کمیږي نو بیا به یې وایي چې ښه کمیږي مخکې څومره اوس څومره دي مخکې څومره اوس مکې نه تلل څومره اوس څومره دي قال هل یرتد احد منهم آیا مرتد کېږي یو کس د دینه سختتن یا سختتن لدینه دپاره د وجې د کراهیت مفعول له دی ارتدو دی د وجې د کراهیت د دین د دې پیغمبر دا د هوښیارتوب ته معلوم شو مطلق دی نه چې یرتد احد منهم بعد ان يدخل سختة لدینه ټکې پکې راوړو چې بعض انسان به واپس کېږي د څه د وجې نه چې مړه دا خو پکې هجرت دی پکې او دا خو نشم کولی یا بعضې سړی به په دې وجې چې ملګری به شم څه مال به راکړي خو چې مال ورته میلو نه شي واپس به شي نه د دین د وجې نه اصل څیز اتباع من حیث الدین ده نو هغه شی به نقصان چې ارتداد من حیث الدین راشي ارتداد من حیث الدین د بلې وجې نه نه د دین د وجې نه دا د هوښیارتوب دی او ګوره دې کې د څوک ووتل بعضې کسان مرتد شوي لکه عبدالله ابن جحش عبدالله ابن جحش دا لاړ خطا شوما عبید الله ابن جحش رور عبدالله ابن جحش یې و دا د حضرت حمنې رضی الله تعالی عنها رور عبید الله ابن جحش دې لاړ خو دې د څه د وجې نه د ښځې د وجې نه د یو ښځې د وجې نه یو ښځې سره عشق و وایي ما سره به نکاح کوې ته وایي مسلمان یې یو ښه اسلام پاتې لا مسلمانی ورپسې پرېښودله او ښځې پسې لا نو چې کوم کسان د دنیوي امورو د وجې نه مرتد شوي دي پکې نه حسابوي ځکه هغه د پیغمبر په جامه داغ نه دی چې کوم په دین کې نقصان پیدا کړي او لاړ شي مرتد شي هغه په چا باندې داغ شو د پیغمبر په جامه باندې مخکې دا هل یرتد احد منهم سختة یا کراهیة سختة لدینه بعد ان يدخل فيه قلت لا ولې کوي چې او یاره یو پلان کې سړی خو د دیني بدې شو او واپس ترې لاړه دا ماته وښایه نو بیا به ورته من هو هغه څوک دی نو ښودلی ورته نه شو قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال د دې سوال به هم دې وجه وي چې دا تپوس مې ولې وکړه هل كنتم تتهمونه آیا تاسو تهمت لګوه په ده کانې چې په مضارع داخل شي معنا د چا ورکوي د ماضي استمراري په ماضي استمراري کې په کذب مخکې د هغې نه ان یقول ما قال اوس خو به خامخا وایي چې کاذب دی اوس خو به خامخا وایي نه د دې دعوې د نبوت نه مخکې تهمت د دروغو پې لګولی دی که نه قلت لا بلکې یو روایت کې راځي چې دی ورته ووایي نو هغه ورته څه وایي هو ساحر کذاب هو ساحر کذاب وایي نه 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 ما ته کنځل ورنه بللی ما ته دې له نه بلل چې چا ته کنځل وکړي او اوس خو ستا ورسره دشمني د خامخا به یې ورته وی د دې دعوې د نبوت نه مخکني تپوس ته نه کوم بس خو یو چا شوه قال قلت لا نه نه دې ویلې نه دې ویلې قال هل يقدر ولې کوي چې ځکه پیغمبر علیه السلام خو مشهور په الصادق الامین سره دی خو شهرت موندلی دی قال هل يقدر دوکه کوي قلت لا کوي چې او کوي نو د بوته چې ماته وایي کوم ځای د سره کړې ده یعنې تپوسونه داسې کوي چې پکې دروغ ویلي هم نه شي او دروازه هم ورته بنده کړې ده شاته ملګري ورته کینولي ګورې که دروغ وي ماته وایه ونحن منهم موجوده دنه په یو موده د صلح د حدیبیه کې 10 کاله نیټه به خو دی لا ندري مونږ ته پته نه لګي ما هو فاعل فيها چې دی په دې کې سکي دوکه به کوي که به نه کوي اوس پته نه لګي چې دې کې به دوکه کوي که نه کوي مخکې نه ده کړې نو دا یو ټکې مې پکې وردانه نه کړه چې په یو موده ورسره ده او په دې موده کې به دې دوکه مونږ سره کوي او که به نه کوي نو ما ته وګوره دا خو شکي خبره ده دا خو دا ګمان خو په تام کېدی شي چې ته به ورسره دوکه کوې که نه کوې او په هغه هم کېدی شي دا شکي خبره ده لیکن بیا څه وایي ابو سفیان وایي قال ولم تمکني د امکان نه د ماخوذ کړی دی ښه ممکن یا لم تمکنني ووایه امکن یمکنو نو خبره به اسانه شي ولم تمکنني ممکنه نه شوه ماته
ممکن نشو ماتا یا قادر نشو ماتا یو خبره قدرت را نغی ماتا پا یو خبره کلمت مراد یو جمله دا ممکن نشو ماتا یو جمله رستو لارشا غیر هذه الكلمة سوار دغ جملین چی نحن منه فی مدت لا ندری دی ادخلو کہ داخل کم پا دی جملہ کے شیئن صدرو سیو شیئ دا سی جملہ اویم چی دا دی پیغمبر شان پہ کم کما بید دی جملے نمبر پیدا نکلے شو چی مونگ پا یو مودا کی وسریو او پتہ نلگی چی دیکی بدی سکی دقا یو جملہ میں داخل اکڑا پکے او دا اغا جملہ دا چی دا پیغمبر دا شان دا پدی کی تنقیس کوما دین علاو بلا میون منتلا رشتے ہوا چی دا جملہ تنقیس راولی نا دا تنقیس راولی اور گیا نقطہ رہتا بلا میں پدی جملہ دا اللہ والفوئے کا ولم تمکنی ممکن نشماتا یا لم تمکنی قدرت رانا غماتا پا یو خبرهم قدرت واقع لم تمکنی کباب افعال شی امکنیوں کے امکانا ندا ہوایا ممکن نشماتا کلمت یو جملہ پورا کلمین مراد اغا مصطلح کلمہ نرا مراد نحات والا ما یتکلم بها مراد دے کلام تے مراد جملہ تے مراد را ممکن نشماتا کلمت یو جملہ کہ داخل کم پدی جملہ کے شیئن تنقیس نبی علیہ السلام کہ داخل کم پدی جملہ کے سشی پا کہ داخل کما تنقیس نبی علیہ السلام سوا دغ جملے نچے نحن منو فی مدت میں ہوئی خدا محتمل خبر دا احتمال لری کی دوکا وہ کی احتمال لری کی دوکا ہونے کی او کلم تمکنی کی تمکن نام ٹکتے ولم تمکنی قدرت واقع نشماتا پا یوی خبر ہم یوی خبر قدرت ہم ادخلو جد داخل کم فیہا پا دی خبر کے شیئن سا تنقیس تا نبی علیہ السلام تنوین دا پارا تقلیل پوٹے گوندے تنقیس سوارا دا جملینا خدا بلکہ بلا حافظ ذکری دی چی پا یو روایت کی دا سے مشتا چی سیبا زمون حلفا دی بنو بکر او دوی حلفا دی بنو خزاعا دا مکی سر اخوا کی پگوان کے دو ڈالی دا کافرانو سے دلی دو قوم یو تے بنو بکر وے او بل تے بنو خزاعا وے دوڑا کافران خود بنو خزاعو تعلق دا مسلمانانو سر مسلمانانو سر بے مدد کو معاہدے وسا او دا بنو بکر حلفاو دوستانو او قسمون اکڑیو دا مکی دا قریشو سر نو پا حدیبیہ کی یو شرطاو او دا بنو بکر او بنو خزاعا یو بل سر ہمیشہ پا جنگونو را روانو دا پلار نکنی یو بل سر پا جنگونو را روانو نو پا حدیبیہ کی چکا مسول حقلی و لس شرطونے پا کی خودیو یو شرطاو چکا دغا بنو بکر و بنو خزاعیو بل سر جنگ کئی نو مونگ با مدد لنولو دا مکی قریش با دا بنو بکر مدد لنا رازی او مسلمانان با دا بنو خزاع مدد لنا رازی دا یو بل دا حلفاو مدد لبنو رازو اتفاق دو چی دغا درمیان کے دا بنو بکر و دا بنو خزاع پا من کی جنگ روش کہ جنگ جوڑ شو دا مکی قریش لال دا بنو بکر مرگرتی اکڑا دا بنو خزاعانے سڑے ملد نو دا پکی جو جملہ وردن نکلا بے سیب پتہ ہونے لگی کی دیشی دوکا کئی کہ نہ کئی خدا دا چی زمونگا او دا دوی حلفا دی بنو بکر او بنو خزاعا نو اس دوی رازی او دا بنو خزاعا مدد کئی دے دخلی نبوتا دوی راضی و دا بنو خزاعا مدد کئی بے ولی مدد کئی ویدہ کے مدد کئی چی بنو بکر تلی دی او بنو خزاعا نے سڑی وجلے دے بنو بکر تلی دی او دا بنو خزاعا نے سڑی وجلے دے نوی چی سڑی وجلے دے نو اغوی ولی راضی مدد کئی نو اغوی ولی راضی مسلمانان ولی راضی وی اغوی پا مونگ دے الزام لگئی چی تاسو سر مرگرتیا کردے دا نوی دا ٹک وی او زمون سباز مرگری تلی دیو دا بنو بکر سر مرگرتیا کردے دا نوی دا قدر ابتدا خو بیا تاسو دا قدر اتباع خو تاسو کلا شروع خو تاسو کردے دا خواہ ورپسیشا کم دے دیجی قال هل قاتلتموه وسلم جنگ کرے قاتل یقاتل مقاتلتا قلتم آوی نعم او بالکل لینا مخی بدرم شوی دے او حدم شوی دے وی کیف قتالکم سرنگی قتال ستاسو ایاہو دسرو گٹا تاسو کردے دا کاغر کردے دا قلتم آوی الحرب بیننا و بینہو سجال الحرب بیننا و بینہو سجال سجال جمع دا سجل دا سجال جمع دا سجل دا بورقیتا وی لکی گی غٹی بورقیتا
جګړه زمونږ او د منځ کې بورقي دي ینالو منا کله زمونږ نه نیل کوي نیل حصول د چا د مړي رانه حاصل کی حصول د دې چې مونږ ته تاوان رسوي وننالو منه مونږ د نه نیل کوو مونږ ته مړي کوو دا معنا مونږ ته مال وړو مونږ نه مړي وړي مال لا نه وړي مونږ هم ته داسې کوو اوس حضرت ما ته ګوره بعض حضرات وی چې خبره ټیک کړې ده ولې په احد کې مسلمانان لګي شو او د کافرانو نه یا کسان مردار کړ په بدر کې او په احد کې دوی لګي شو او د مسلمانانو نه او یا کسان شهیدان کړ ظاهر کې خبره ټیک ده لیکن بعض علما وی چې تم چل بازی کړې ده جنگ کې کامیابی دي ته نه وی چې د چا نمبړي اوشي دې ناکام شو چې چا مړ وکړنو دې کامیاب شو جنگ کې کامیابی دي ته وی چې څوک په میدان پاتې شو اوس هم تاسو ګورئ د فوجارو ته عالمی جنگونه چې څومره کېږي که نه نو کامیاب هغې ته وایي چې څوک په میدان ودرېده او چې چا خپله ځمکه پرېښوده وروسته شو دا ناکام دی مړو ته څوک نه ګوري چې مړي ډېر شو که مړي کم شو فوجي اصول اوس هم وګوره قانون د دفاع قانون وګوره چې څوک په میدان پاتې شو په میدان باندې دا کامیاب دی او چې چا میدان پرېښود دا ناکام دی دا خبره ذهن کې واچوه چې دا جنګونه دا قومونه اوس هم کوي که نه نو کامیاب هغه دی چې څوک میدان ته مخکې ور داخل شو چې څوک مخکې ورغی هغه مقابل دفاع ته مجبوره کړي نو دفاع بیا ګرانه وي په نسبت دفاع بیا سي دفاعي پوزیشن کې چې سړی واچو دا ناکام دی بس قانون دا دی چې کله یو سړی دفاع ته مجبوره شو که نه د غټه ناکامي هم دا مناظره نه علم المناظره دی کې چې دوه کسه مناظره کوي نو کامیاب مناظر کم یو دی کامیاب مناظر هغه دی چې د خپل مقابل دفاعي پوزیشن کې ور واچوي دی چې هغه په دفاعي پوزیشن کې ور واچي یو ځل نو بس بیا ګټه نشي کولی دی لګي او د هغه ردونه کوي دی لګي په هغه ردونه کوي دی لګي په هغه ردونه کوي نو هغه غریب دې ته مجبوره کړي چې د خپل دلیل جواب کوي بیا رد بیا جواب بیا رد بیا جواب اخر کې پرېږدي دې ته نه جوړه چې په ما اٹیک وکړي ګوره په بل اٹیک دا هغه ناکامي ده او که دې رسته شو او بل ور باندې اٹیک وکړو دا د ناکامي ده قانون دقه دی دقه اوس هم دا بعضې خلک وایي خبره به طالبان دلته تپوس وکړي د یو مسئلې ما نو چېرې دغه مسله نو دوی به تپوس وکړي چې فلانکې خو دا خبره کوي رښتیا د ماشوم د جنازې تپوس یې مانه چې کوم ماشوم سقط واقع شو چې کوم ماشوم د مور نه مړ پیدا شو چې کوم ماشوم د مور مړ نه مړ پیدا شو په د جنازه مې هو جنازه خو موږ پې نه کوو وی فلانکې خو وایي چې په د جنازه شته ما ته وایي چې فلانکې خو وایي چې په د باندې جنازه شته نو ما ته وایي چې ګیره دې څه دلیل دی چې جنازه په د نشته نو مې دعوه خو هغه وکړه چې جنازه پې شته دلیل هغه نه غواړم بل ولې غواړم قانون دا دی چې دعوه څوک وکړي نو دلیل به هغه پیش کوي او که مخالف به دلیل پیش کوي او چې کوم یو شرعي اثبات کوي دلیل به پیش کوي نو دا وخت هغه وکړه چې کوم ماشوم مړ پیدا شو په هغه جنازه نشته چې کوم مړ پیدا شو په هغه جنازه شته دویم نشته هسه وایي شته نو هغه دعوه وکړه چې جنازه پې شته نو هغه ته وایي دلیل پیدا کړي ما نه سره دلیل غواړم دا څه مطلب تا ته وایي دلیل راوړه مطلب یې څه دی تا دفاعي پوزیشن کې اچوي تا دفاعي پوزیشن کې اچوي یا یو ځل کې ما ته چا ټلیفون وکړو یاره جي د قبر باندې تلاوت شته کې نشته قبر باندې تلاوت چې قبر سره تلاوت شته کې نشته ما لکه په دې کې خو اختلاف دی زموږ امام ابو یوسف رحمت الله علیه چې دی نو هغه قایل دی د دې خبره چې تلاوت په قبر باندې وکړه او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قایل دی اختلاف پکې شته خو دا مذهب زموږ دا دی چې تلاوت قبر ته کولی شي وایي چې دلته خو یو سړی دی هغه وایي چې تلاوت قبر ته ګناه ده او نشي کولی د قبر خوا کې تلاوت ما وایي ښه نو تاسو سره څه دلیل شته نه ما دلیل یاد ساته د اثبات لپاره وي او د حرمت لپاره وي دې څه وایي چې قبر تلاوت څه دی حرام نو مې حرامو دپاره دلیل پکې ته نه دلیل وغواړه که نه ما نه دلیل ولې غواړې ګورو چې یو وخت کې ما دعوه وکړه نو زه به دلیل پیش کوم او چې تا دعوه وکړه نو باید چې څوک دلیل پیش کړي څه پیش کړي نو دعوه ته وکړو دلیل باندې غواړه دقه ځای کې تاسو دا بعضې خلک ګډوډ کړي دعوه به وکړي دلیل به ورسره نه تا ته به وایي دلیل راوړه هلکه په الف لام جبلي په الف لام جبلي چې دعوه ته وکړو ته خپل دلیل ووایه او دعوه د منع وي د حرمت وي او دعوه د حلم وي
نو دا ولې دا د مناظر اصول دي دې به تا دفاعي پوزیشن ته اړي او زه لنډ مثال درکړم که نه دوه کسان یو بل سره په جګړه دي خو چې کمې لان سملاو او دې پې لګې سکونه خېږي ګوره دې سکونه خېږي او هغه غریب دیوال ته ډډه والې ده نو کم کامیاب دی اقدام والا که دفاع والا غریب صرف دفاع ته مجبور کا خو څوک نشي چلولی خو هغه کوشش کوي چې دې بلا نه ځان خلاص کړم نو قانون دا دی چې میدان باندې کم سړی پاتې شو په میدان باندې د ګټه کړې ده او چې کم سړی میدان پرېښود هغه ناکام دی دې دفاع ته مجبور دی هغه اقدام نشي کولی تښتي ورو نو په بدر کې میدان چا ګټلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وتښتېدل پیغمبر علیه السلام درې ورځې پس قلیب بدر ته ورغی مړي ډوډ پکې ور واچول میدان یې ګټلی دی او په احد کې میدان چا ګټلی دی بیا مسلمانان دا ټیک ده خبره چې مړي د مسلمانانو نه زیات شوي دي دا موږ منو لیکن تښتېدلې څوک دي جنگ بیا دوباره شوی دی احد کې به کتاب المغازی کې راشي جنگ سر دوباره شو او چې څنګه سر دوباره شو نو مسلمانانو بیا تورې راواغېښتې زخمونو نه پس هم کافر یې وځغلاول او کته وی چې نه کافرو میدان ګټلی دی نو دا په تاریخ کې ما ته ثابته کا چې د احد د مسلمانانو غنیمت د کافرانو لاس ته دی او د هغوی غنیمت پاتې شوی هغې نه تورې پاتې شوي دي د هغې نه جامې پاتې شوي دي د هغې نه څادرونه پاتې شوي دي او په میدان کلک مسلمانان پاتې شوي دي میدان اخره کې بیا جنگ جوړ شو نو وی دا حضرت ابو سفیان رضی الله عنه هغه وخت خو مسلمان نه کافرو چلبازي کړې ده چې وی الحرب بیننا سجال کله مونږ نیل کړی دی کله هغوی نیل کړی دی د ظاهر ته کتلی دي هلته مونږ نه مړی شو دلته دې مونږ مړي کړي دي حقیقت کې داسې نه ده او که ظاهر ته ګورو نو خبرې ټیک ده اوس د دې حرب بیننا سجال معنا څه ده برقې نو علماو یې ګڼ جوابونه کړي درته آسان به مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه عجیبه خبره کوي نه پوهېږم چې ولې داسې کوي مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه هغه لیکلي دي وی دا په عربو کې یو قسم برقه ده ګورې هغه یو رسۍ وي نو یو طرف ته یې برقه تړلي او بل طرف ته یې برقه تړلي یو خوا برقه ده او بل خوا برقه ده نو چې هغه یو برقه ښکته کوي نو بله ډکه راوځي پوهېږئ بله ډکه راوځي نو چې دا ویښ له ورسېږي نو دا ډکه شي هغې نه اوبه واړوي نو چې هغه بیا ښکته کوي نو دا بله ډکه راوځي نو څه مطلب کله یو برقه ډکه راوځي او کله بله کله یو تشېږي او کله بله نو کله زمونږ برقه ډکېږي کله د هغې برقه ډکېږي یا زه به د ارټ مثال درکړم د دې په شکل کې د ارټ لیدلی دی که نه په هغې هغه لوټکي وي کتلي تاسو ته لوټکي دي تاویږي نو یو منګې ډک راوځي او بل تش یو ډک یو تش ډک او تش خو دا خبرې مه کوه اصل دا ده چې په عربو کې کویان ډېر زیات محدود اوبه کمې وې نو په دوی به یو برقه پرته وه نو کله په یو سړی راغی خو به یې راوست ځان به یې هم سیراب کړ مشکونه به یې هم ډټل پوخان به یې هم سیراب کړ دی به لاړ هغه پسې به بل قوم راغی هغه به د قوم دشمنانو د هغې برقې باندې به هغې اوبه راوویستلې نو جنګ یو برقه ده ځکه څنګه چې په برقه انسان ځان ته فایده حاصلوي دارنګې په جنګ باندې انسان ځان ته فایده حاصلول غواړي نو کله په دې برقه یو کس اوبه راوباسي یو ته فایده اخلي او کله په دې برقه بل کس فایده اخلي بل پې اوبه راوباسي مخکې ده قال ماذا یأمرکم قلت ما یقول اعبدوا الله وحده عبادتو کې د الله وحده دا وحده حال د الله نه په معنا د متفردن سره په حال کون د باری تعالی کې د متفرد په ذات کې په صفات او په افعالو کې ولا تشركوا به شيئا او شيئا دا په کتاب الایمان کې راشي یا خو مفعول مطلق صفت د مفعول مطلق محذوفه ده لا تشركوا به شركا شيئا اي شركا قليلا او یا شيئا په معنا د احد سره مفعول به ده لا تشركوا به احدا واتركوا ما يقول آباؤكم او پرېږدئ هغه چې ستاسو پلارانې وایي ای صاحبه نو د یو خدای عبادت را باندې کوي دی ځکه وي چې هلته کې هرقل او د هغه قوم دا څوک دي دا د یو خدای عیسایان دي هغې هم عیسی علیه السلام ته ابن الله ورته وایي نو مطلب یې دا و چې ګوره ستا د دین هم دشمن دی او زما د دین هم دشمن دی ستا د دین بد هم وایي او زما د دین بد هم وایي او موږ باندې د پلارانو ګوره زموږ د پلارانو او د نیکونو آبا نه مراد آبا او اجداد دي د هغې دین را باندې پرېږدي دا خمقل نه دی دا ناپویه نه دي زموږ ټول پلارانو ته خمقل وي ټولو ته بېدینه وایي وایي امرنا بالصلات صاحب وایي لمونځ کوئ والصدق والعفاف والصلة دا حکمونه راته کوي که ته سوال وکړې چې دا خو د پیغمبر مبارک بهترین اوصاف ذکر کړل دا خو د نبي هم بهترین اوصاف دي صدق شو او عفاف شو او صله رحمي شوه ګوره دې نقطې ته غوږ کېږده د دې ضرورت څه
بل داسې به یې ویلي که نه چې یقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم لا يأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ولې وایي د دې خبرې ضرورت سره نو بعض علماء لیکلي دي چې دا الله د ابو سفیان د خولې نه غیر اختیاري وویستله لکه د هغې مثال در کوم د سورة النجم تلاوت نبی علیہ السلام مبارک په دغه کې وکړو په مکه مکرمه کې نو چې د سورة النجم تلاوت یې وکړو افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الکم الذکر وله الانثى نو چې دې څنګه ووی نو دقه وخت کې صاحبه جلالین مولا دلته لږ تېر ہوتے دی ها دلته جلالین مولا لږ تېر ہوتے دی او کوم ځای تېر ہوتے دی په هغه ځای کې ما كان لرسول اذا تمنى القى الشيطان في امنيته څنګه دی لکه وما ارسلنا من نبي ولا رسول الا اذا تمنى وما ارسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته كم ده كده فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته جلالين ملاوي ثم يحكم آياته جلالين ملاوي ويجي نبي عليه السلام دا خبر أوكلا افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ودي کې شیطان په دې میانځ کې یو چغه وواله تلك الغرانيق العلا دا لات او مناة او عزى العرانيق د لوړو سټونو خاوندان او العلا د لویو مرتبو خاوندان دي وان شفاعتهن لترتجى او دې شفاعت امید لرلی شي نو چې څومره مشرکانو بس هغه یو بل ته وکتل مبارکباد شروع شو شکر دې کارو شو ها مونږ خو ته ویلو چې ستا دین به مونږ ومنو ته زمونږ دا ومنه دا خبرې در سره منو او ته زمونږ د دې بوتانو بد مه وایه بس کارو شو تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى نو مشرکین په سجده پرېوتل چې بس مرګتیا وشو زمونږ خدایان یې ومنه مرګتیا وشو صاحب من بعض خلق خود تر دې حد پورې یو ټکی ویلي دي چې شیطان د پیغمبر علیه السلام په ژبه د الفاظ راوستل انور شاه کشمیری رحمت الله علیه خود دغه خلقو ته زنادقه ویلي دي چې څوک چې د پیغمبر په ژبه شیطان د الفاظ راوستل دا خو وضع د زنادقه و ده ځکه د پیغمبر ژبه خو الله د شیطان د اثراتو نه محفوظ کړې ده او که د پیغمبر په ژبه د الفاظ راشي نو د وحي او د غیر وحي تمیز ختم شو د قرآن نه اعتماد لاړ شو پورته شو بیا خو کېدی شي شیطان پې دا الفاظ رایستي نو دا خبره خو انتهایي خرابه خبره ده خو که ته وایې چې په دا منځ کې شیطان اواز کړی دی دا هم زموږ علماو رد کړی ده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد دا قرآن الله پورے حفاظت کړی دی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ازداد ذکر جمرات استیعاب دے تنزیل من حکیم حمید خانو بیا ولی مشرکانو سجدہ لگولا سجدہ لگولا دی وقت اللہ دا پیغمبر علیہ السلام یو معجزہ خکارا کرلا باغی باندې تغلب دا نبوت دا نبی علیہ السلام دمرا راغی چی پدان کوئی نشو سجدہ لگولا تغلب د نبی علیہ السلام د نبوت په دومره راغی دومره چې سره دي چې اعداء او دشمنان دي چې پوی نشو په سجده پریوته غیر ان شیخا من قریش یو شیخ د قریش چې امیه چې بدر کې مردار دی اخذ کف من تراب او جبهه لرول یکفینی هذا نو ټول په سجده پریوته نو یو جواب پیدا دی چې ابو سفیان دلته د پیغمبر علیہ السلام یو معجزه شوا د نبی علیہ السلام یو غایبانه معجزه شوا چې دومره تغلب پراغه چې خلینا غیر اختیاري د الفاظ وته کوم نشو د الفاظ د خلینا وته حالانکه دې کې خدای نبی علیہ السلام نبوت د پر تسلیمولو د پر بهترین مواد موجود دي یامرون بالصلاه او موږ په خپل عقل نه معلومیږي دا چې د الله نه مرسل دي او صدق رښتیا وایي چې رښتیا وایي نو ته په الزام د دروغجن ولې لګي چې پیغمبر دروغ وایي والعفاف او پاک دامني خوري معاشره کې څومره خو اصول دا صفت د پیغمبر دی او صله رحمي خوري نو چې صله رحمي خوري نو صله رحمي قطکین او خوري نو ته خو سړی د مرګ ولې نه کوي
نو دا د ابو سفیان د خپلین د الفاظ قوتل په طریقه تغلب سمې په طریقه چا د تغلب. او ما مثال درکړل هغه سجد المشركون بخاری کې براشي چې نجم تلاوت سجد المشركون والمؤمنون ټول سجده کړی دا. یو دویمه یو خبره ذهن کې واچوا، دویم مستشارحین لیکلی دا هغه دا چې یامرنا بالصلاه دا تحکما او استهزاء نه وایي. لکه بل ځای کې راځي الصلاه تأمرنا دا مونږ ته حکم کوي چې دا ان نترک ما يعبد اباؤنا. سره مونږ ته حکم کوي دا څنګه مونږ دی د پیغمبر علیه السلام خلاف یو استهزاء وکړه. څنګه استهزاء وکړه چې صرف د منځونو خبرې مونږ ته کوي، نور څه نشته خو منځونه کوي، او د صدق خبرې مونږ ته کوي. نو ولې مونږ صادقان نه یو؟ مونږ خو رښتیني خلک یو، د دې څه فایده شوه؟ او د عفاف د پاک دامنۍ خبرې کوي. نو قریش خو پاک دامن خلک دی، دا وړې خبرې کوي. او د صلې رحمۍ خبرې کوي چې صلې رحمۍ، نو مونږ خو صلې رحمۍ کوو، دې قطع تعلقات کوي. یعنی دا هغه مدح فی هغه زم فی صورت المدح، یو مدح فی صورت الزم دی او یو زم فی صورت المدح دی. دا هغه مذمت په صورت د مدح کې دی. مثال درکو انک لانت الحلیم الرشید چاته وایي؟ هود علیہ السلام متعلق وایي کړه ها د لوط علیہ السلام متعلق وایي. د لوط علیہ السلام انک لانت الحلیم الګړی روخیاره الرشید. لکه یو سړی په ټکم نه پوهېږي او تا هغه ته وایي ډېر زبردست مولا دی، ډېر ښه مولا دی. یا یو سړی دنیا دروغجني او ته ورته څه وایې هلکه ډېر رښتونی سړی دی ښه. نو دا هغه صورت دی د مدح استعمال کو په منځ کې مذمت دی. دا قرنګي صورت د مدح استعمال کو منځ کې مذمت. او هرقل پکې راونیوه یا امرنا بالمنځونو خبرې کوي، مصطفی کې ساجت دی. مونږ خو د پخوا خپل منځونه کوو او د صدق خبرې کوي. نو مونږ خو رښتوني خلک یو او د عفاف پاک دامنۍ خبرې کوي. نو مونږ قریش معزز خلک دي، مونږ کې صدق ناکارې موجودې دي او صلې رحمۍ خبرې کوي. نو مونږ صلې رحمۍ نه کوو، دقت تعلقات کړي دي. دا خبرې کوي. ورپسې شه فقال للترجمان. اوس ګوره حضرت باس په دې اکتفا کو، په دې ځان پوهېږه د هرقل هغه دا تپوسونه ولې وکړل د هغې توضیحات خپله را روان دي. لیکن او ده چې دا کمې خبرې وکړې نو ده په دې کې دروغ هم نه شو ویلی. داسې خبر تپوسونه یې وکړل چې دروغ یې پکې ویلی نه شو. او که دروغ یې وي هم نو مخکې ورته لنګر اچولی دی، مخکې ورته لار بنده کړې ده، قوم یې ورپسې شاته کېنولی دی. او خلک بعضې وخت کې د بادشاه د تمې او د لالچ نه مجبوره شي چې مال او بادشاه پیسې راکړي او زه به بادشاه ته تقرب حاصل کړم. هغه بیا د مرګري پروا نه ساتي چې مرګري پسې مې رښتیا وایي که بد مې ورپسې وایي. بس په دې اکتفا کوو. ښه نورې وجې وروستو را روانې دي. ورپسې شه مولانا